اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی ټول نه پهلې خو زه ستاسو نه معذرت غواړم چې دومره ورځې وشوې او زما تاسو سره ملاقات فیس ټو فیس تاسو سره درنه راغلم خو زه نن موقع مې شو زه به تاسو سره په یو مختصر ټاپک باندې خبرې وکړم او زما ټاپک چې کوم دی هغه د باران باندې دی نو لومبی سوال خو زما ځان له دا و چې بهرحال خو د الله پاک رحمت دی دا خلکو ته زحمت څنګه ورکولی شي نو ما د دې جواب میلو شو دا باران رحمت نو دا زحمت و مو دپاره دا زموږ لپاره مذهب و خو تاسو ته دې پته چې باران خو رحمت دی رحمت خو زحمت کله نه ورکوي نو تاسو ته به زه د حضرت نوح علیه السلام کیسه در یاده کړم نو باران چې راغلی نو غونډ ښار غونډ ډوبېدو معنی تاسو ته کو نوره کیسې نه پته زه به سټارټنګ نه ته وکړم چې قوم به نه منو دا یو الله نعوذ بالله الله پاک نشته دا خبرې به کولې غلط خبرې به کولې نو په دې معنی چې عذاب راتلو الله پاک ورته ووایي وایي تا یو هغه در کوم یو اشاره دا اوبه به راشي غونډ ښار به یو شي هغه اشاره به دی ستا د چې کوم ځینې اور به لګي ځینې به لګي اوبه روځي ځمکې نه لګي اوبه روځي نو هغه ځای چې رووتې نو هغې ورته ووایي که نه چې لکه باران خو ښه دی او دا خو زموږ لپاره ښه خبر دی وایي ورته دا عذاب دی روخې دی څوک یې کښتۍ دی هغې جوړه کړې وه نو ستاسو ته لږ وړوکی کوم نو هغه زوی ووایي چې په غر ته به وخېجو د دې لور هم وکړه او مور وایف هم وه چې غر ته به وخېجو غر ته اوبه وله غر ته کوښتې مخکې لاړې اوبه هغې هم پکې ډوب شو نو هغه عذاب و هغې ورته ویلي وو چې باران د ظالمانو دپاره عذاب دی ښه مونږ به څه کوو چې دې نه د دې عذاب ځان بچ کړو باران ځان له عذاب نه هم رحمت کړو زحمت نه هم رحمت کړو نو دا به موږ څه کوو حضرت محمد صلی الله علیه وبارک وسلم که طور طریقې باندې موږ ځو نو موږ به دغه کوو 2 رکعته نفل او دعا به څه دعا به کوو چې یا الله دا باران زموږ لپاره خیر نصیب کړي زموږ لپاره چې خیر واچوې زموږ په غونډو څوک مسلمانان د غونډو لپاره خیر واچوي نقصان رونه شي سیلاب عذاب کې بدل نه کړي 2 رکعته نفل صرف 2 رکعت نفل کول دي او انشاءالله تعالی الله پاک به موږ له کلم د عذاب نه راولي په باران کې نو موږ څه کوو په دې باران کې موږ چې او ښکلی موسم دی زه راځه دغې ضد چکر وو دغې ضد چکر وو یار باران د دعا وکړې الله پاک رحمت د دعا وکړې نه رحمت نو رحمت کې دا جلی دی الله پاک رحمت دی نو په کار تاسو خوشحاله شئ او دعاګانې وکړئ الله پاک شکریه ادا کړئ دا یې ځینې سوچ وکړئ چې کوم ځای باندې باران نو تاسو رحمت دعا وکړئ تاسو پکې مزې کوئ تاسو پکې لوبې کوئ خو بله خبره سیلابونه ځای په ځای راځي دې کې صرف دا غلطي خو نه ده که نه د زموږ چې موږ دعا نه کوو دې کې یو د انتظامیې طرف ته به موږ ځو اوس د دنیا نظر نه ګورو اوس ګورو چې انتظامیې څه هغه دی ځای په ځای سیلابونه دي نالې بندې دي روډونه سم نه دي هر ځای کې کنډرات دي کنډرات یو ځای نشي موټل اوس د دې لاپروایۍ د وجې دا خلکه دومره مري څه خلک دا ته وایم مړه کېږي ته مړه شوي دي زه لاړ شئ په 400 کې وګورئ تقریبا نیمه 400 به یې ډکه کړي د سیلابونه اوس خو لږ باران به کم شوي پېښور کې زه تللی وم پېښور ته پېښور هم غونډ ډک کړی نور ځایونو نه نیمه خبر خو تقریبا نور ځایونه به هم ډک کړي کراچۍ هم غونډه ډکه کړې وه دا صرف د 400 خیبر پښتونخوا انتظامیې ته نه څوک ما د بل ملکونو نه ګوري څوک د بل هغه ځای نه ګوري بل سټي نه ګوري لکه پنجاب طرفه یا د سند طرفه بلوچستان طرفه نو ایته هم چې لکه خپل انتظامیې خپل هغه باندې تاسو هم داسې فوکس وکړئ خیال ورته وکړئ او داسې خپل د سیلابونو راتلو نه ودروئ کوجندو ستاسو بل انټرویو کې ملاویږم جزاک الله وسلام